الله فرمایل چې زما رحمت هر چیز د لپاره فراخه دی. نو ذهن کې دا خبر راځي چې د الله رحمت هر یو چیز د لپاره فراخه دی او هر یو چیز ته شامل دی. نو مطلب دا نه دی چې بالفعل هر یو چیز مرحوم دی. مطلب دا چې په هر چیز به رحم کیږي. نو د شي نه ده هغه د لپاره خپل شرایط دي چې په هغه شرایطو باندې برابر وي نو بیا به رحم کیږي او دغه شرطونه به نه وي بیا به رحم نه کیږي. ځکه چې یو ډېر لوی صوفي بزرګ تیر شوی دی عبدالله تستری رحمه الله، د سره شیطان مناظره کړې وه نو دی خاموشه کړې. شیطان ورته وی چې الله فرمایي چې وسعت کل شیء ورحمتي وسعت کل شیء، زما رحمت هر یو څیز ته شامل دی. نو په څیزونو کې د شیطان عبدالله تستری رحمه الله ته وی چې په دې څیزونو کې زم یو څیز به نو الله وی هر چیز ته شامل دی. نو شیطان وی زم یو چیز ما په ما هم الله رحم کی زم مرحوم کیږم، په ما هم د الله رحم کیږي جنت ته می داخل. نو دلته کې عبدالله تستری رحمه الله خاموش کړو. نو الله داغه جواب وکړو چې هر چیز ته شامل دی خو په دې اعتبار سره چې دا شرطونه بکی یو شرط پکې دا دی شیطان کې خدا خبرې نشته. نو شیطان د الله د رحم نه اوت، شیطان د الله د رحم نه اوت، د الله رحم په شیطان باندې نکیږي په آخرت کې. ځکه شیطان کې دا شرطونه نشته دی. الله وی زبد هغه چا د پر رحمت لیکما چې هغه تقوا اختیاري، پرهیزګاری اختیاري، ځان د ګناه نه ساتي او زکات ورکوي او زمونږ په آیاتونو ایمان لري، یقین لري. دا خبره شیطان کې نشته دی. نو شیطان دی اوته. نو دلته کې يهوديان او نصارا را پاسېدل وینه مونږ خدا الله د رحمت تلان دی به یو الله په قیامت کې او په آخرت کې به مونږ باندې رحم کوي. ځکه دا شرطونه هم مونږ کې شته دي. کوم شرطونه؟ یتقون، يهوديان او نصاروي تقوا مونږ کې شته دي، د ګناه نه ځان ساتو. چې صحیح يهوديان واقعي چې په خپل تورات باندې صحیح عمل کوي نو خامخا به کې تقوا راځي. یا صحیح عیسایانی په خپل انجیل صحیح عمل کوي نو خامخا به کې تقوا راځي. نغوی دا هم مونږ کو ويؤتون الزکات دا مونږ کو والذین هم بآیاتنا یؤمنون، ایمانم پای د الله پایاتونو باندې مونږ راوړو. نو مونږ باندې به الله په قیامت کې دا کوي رحم کوي. نو الله وسره بل شرط لګاو الذین یتبعون الرسول، هاګه سان چې تابعداري کی الرسول د خاص د الف لام چې په کوم سیس باندې داخل شین دا معرفه کوي، دا د تعریف تبر راځي. نو مطلب دا شو چې الرسول خاص پیغمبر یعنی د اخر زمانه پیغمبر دغه تابعداري کوي. نو يهوديان او عیسایان دی د الله د رحم نه په آخرت کې اوتل. ځکه چې دی د اخر زمانه د پیغمبر تابعداري هونه کوي. اگر چې د خپل پیغمبر تابعداري وکړي خود نبی علیہ السلام تابعداري نه کوي نو دی د رحم نه اوتل. دا سره شرط ها الذين ها کسان يتبعون الرسول چې هغه تابعداري کوي د رسول یعنی د نبی علیہ السلام. کم رسولو یتبعون چې دی تابعداري کوي نو دا خلکو باندې به رحم کیږي. بچا باندې رومبي شرطونه ذکر شو چې تقوا اختیاري، زکات ورکړي، په آیاتونو ایمان لري.